السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در بکم چې تاسو ټول به ټیک ټاک او د صحت نه به مزې اخلئ. الله پاک تاسو ټول د خوشحاله ساتي. که یو بنده دا غواړي چې دی د قرضو نه نجات بیا مومي، څومره قرضونه دي، څومره مشکلات دي، د هغې نه دی په امان کې شي او دغه قرض دی په ښه طریقې سره دی ادا کړي او خپل حقدار ته دی واپس کړي. یو سړی که دا غواړي چې یاره زما د ټول ګناهونه د معاف شي، اگر که دا ګناهونه د سمندر د زګ برابر وي او بیا یې اوس دا غواړي چې الله پاک د ما جنت ته بوځي او زه د الله پاک محبوب بنده ساز شمه او ورسره که دی دا غواړي چې یاره زما د مال ډېر زیات شي، زما د مال دا ډېر زیات شي، نو دله پکار چې د سهار د مانځه نه پسه او دغه شان د مازدیګر د مانځه نه پسه یو وظیفه کوي. سهار چې کله ما ورته سنت وکړو نو د هغې نه بعد د سنتو او د فرضو منځ کې وظیفه ده او دغه شانتې د مازدیګر نه پسه دا وظیفه کولی شو. که یو بنده داسې وي چې هغه سهار رالی او ده نه سنت موقع ته میلاو نه شوله، نو که مثال به طور دی سنت وکړي او ورپسې بیا فرض وکړي، منځ کې ټایم میلاو نه شي، نو بیا د فرضو نه بعد هم کولی شي. وظیفه دا ده چې سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم و بحمده استغفر الله، سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم و بحمده استغفر الله. نو کوشش ما ورته وکړو چې دا وظیفه موږ په خپله هم وکړو او نورو کسانو سره هم شریک کړو. کیدای شي زما اوس ته په یو شعر باندې د چا پیدا وشي او کوشش دا وکړه چې چینل در سره سبسکرایب کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.